نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا الآية. قال عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زما محترمو د حضرت صاحب خلفاو او د هغوی متوسلینو او دل تراغلو ټولو مؤمنانو مسلمانانو رونو یو پیرا اخلاص سره درود شریف هغه وایو نو استاد په فائدہ وشي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي. مولانا فضل غفور صاحب غیر اغلل مناسب و چې هغوی خبرې مخکې مشرانو وکړلې هغوی لپکارو خو د مولانا نور الرحمن صاحب ما باندې حکم وچلو. زه دواړه لحاظ سره علمي او ذهني او جسماني ټول کمزوری یم. نو د علماو په مخ کې بیا بالخصوص زمونږ د هغې ادارې چې هغې کې ما سبق ویلی د هغې مدرس او د هغې مربي د حضرت صاحب معزون مولانا فضل واحد صاحب نور اکابر علماء کرام هغې تشریف فرما دي. هغې په مخ کې ماله خبرې کول هغه مناسب نه دي خو صرف دومره خبره چې موږ او تاسو حضرت صاحب خدا الله تعالی ملمه شو اخلاق منګ او تاسو له څه پکار دي چې هغه وکړو. کله چې انسان هغه وفات شي د هغه د عملونو سلسله هغه ختم شي. حضور صلی الله د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ده حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې کسان د هغوی د عملونو سلسله نه ختمیږي. یو هغه انسان چې هغه د ځان نه رسو صدقه جاریه پرېږدي. صدقه جاریه د مسجد په شکل کې د دارالعلوم په شکل کې د مدرسې په شکل کې د خانقاه په شکل کې د دې نه علاوه نور چې کوم هغه د انسان د وفات نه وروستو هغه فایده راوړي هغه کارونه پرېږدي نو د ده د عملونو سلسله نه ختمیږي. په دې حواله زمونږ حضرت صاحب هغه د ځان نه وروستو صدقې جاریې پرېښي دي نو د عمل سلسله ختمه نه ده. او بل هغه انسان چې د ځان نه وروستو علم پرېږدي من ورث العلم الحمدلله هغه د ځان نه وروستو خپل خلیفګان عالمان پوهان معلمین مبلغین داعین هغه یې پرېښودلي دي هغه سلسله ختمه نه ده. او ولد صالح يدعو له او یا د ځان نه وروستو اولاد پریدي نیک اولاد پریدي
او هغه اولاد هغه د پاره دعا کوي، دغه ولد دغه بچی د پاره دعا کوي. په دې حواله زمونږ مرحوم حضرت رحمت الله علیه هغه هم سلسله پرې ښودلې ده، اولاد حقیقي هم او اولاد روحانی هم هغه صالحان پرې ښودلې. منګ او تاسو د هغه اولاد روحانی یو. الله تعالی دې منګ او تاسو صالحان کی. چې منګ او تاسو صالحان یو د اعمالو سلسله خپل جاری ساتو، نه الله تعالی با زمنګ حضرت ته د هغه سله هغه په قبر کې د نور او د خوانچې په شکل کې رسي. بعضې رونه هغه د ایصال ثواب نه دي قائل، هغه د اهل سنت نه بهر دي. اهل سنت د هغوی اتفاقی اجماعی عقیده دا ده چې ایصال ثواب حق دی، ایصال ثواب کیږي. زه عمل وکم او د هغې ثواب هغه زه خپل حضرت ته وبخم، خپل والدینو ته وبخم، خپل اولاد ته وبخم، خپل دوستانو ته وبخم، مسلمانانو ته وبخم، دا ایصال ثواب کیږي. امام نووي رحمت الله علیه هغه فرمایي، بذل المجهود صاحب هغه ذکر کوي چې دا د امت اجماعی اجماع او متفقه عقیده ده چې ایصال ثواب حق دی، ایصال ثواب کیږي. اهل سنت والجماعت کې د دې څوک هغه منکر هغه نشته دی. امام نووي فرمایي که څوک د دې منکر دی د عقیده د قرآن هم خلاف ده، د حدیث هم خلاف ده، د اجماع امت هم خلاف ده. نو موږ او تاسو قایل یو الحمدلله د ایصال ثواب، نو خپل حضرت ته ایصال ثواب کول دا زموږ او تاسو. خلفا د هغوی چې کوم دي مولانا فضل واحد صاحب، دغه شانته زمونږ سابق صاحب دی، دغه شانته مولانا فقih محمد صاحب، دغه شانته شمس العارفین صاحب، دغه شانته زمونږ عزیزی صاحب، دا د هغه خلفا دي. خلفا هغوی ته خبره کول زما په شانته د سړي دا مناسب نه ده. او کله کله ادنا سړی اعلی ته خبره کوي، هغه یې ځان دپاره تنبیه واخلي، نصیحت خو نشي کېدی خو تنبیه. حضرت صاحب رحمت الله علیه چې کله به بیعت کو نو داسې نه دي وکړي چې دې سړي سره زه بیعت کوم او دی زما بیعت کوي په لاس د عزیز الرحمن رحمت الله علیه. نه، هغه ویل دي زه بیعت کوم په لاس د زکریا رحمت الله علیه. زکریا رحمت الله علیه دا هغه شیخ و، هغه یې نه دی هیر کړی. ځان یې په منځ کې واسطه او وسیله او ذریعه ګرځولې ده او بیعت یې د زکریا رحمت الله علیه سره کړی. چې څومره خلیفګان حضرات دي هغوی ته دا اپیل او درخواست دی چې دغسې بیعت وکوئ. بیعت کوم په لاس د حضرت شیخ عزیز الرحمن هزاروی رحمت الله علیه، په لاس د پلانی، په لاس شیخ هزاروی رحمت الله علیه هغه به د منځ نه نه وباسو. ایصال ثواب کوو، ایصال ثواب کوو. تاسو الحمدلله ټول متوسلین او ذاکرین یې په دې حواله. حضرت شیخ چې کله به موږ او تاسو له د نفي او د اثبات نه مخکې سبق راکوو، د هغې سبق نه مخکې د ایصال ثواب خبره وه چې تاسو 11 پیرې درود شریف ولولئ او 14 پیرې سوره اخلاص ولولئ او د هغې ایصال ثواب هغه ټول خپل د سلسلې اکابرینو ته وکړئ. دا د سلسلې اکابرین ژوندي ساتل، درود شریف ویل د نفي اثبات نه مخکې او سوره اخلاص لوستل د نفي اثبات نه مخکې، دې دپاره چې د دې ایصال ثواب وکم د دې څلورو واړو سلسلو اکابرین.
ما مې ملګري ته وایي چې زه خو داسې وکړم چې کله ووایم ډېر توفیق نه میلاوېږي. الله تعالی دې توفیق راکړي. کمزوري ده او زمونږ بدبختي ده. پابندۍ سره هغه ذکر، پابندۍ سره چې چا ذکر وکړو ډېر لوی انسان دی، ډېر لوی انسان دی. الله تعالی دې موږ او تاسو ډېر انسانان کړي. د حضرت شیخ پسې تلونکي کې هغه پابندۍ سره کوو، مجاهدې سره کوو، مشقت سره کوو. نو ما مې ملګري ته وایي ما زه خو هلکه ایصال ثواب کې خپل ټول مشایخ یاد نو کمیږي خو نه که نه. دا ستاسو په مخ کې ځکه عرض کوم که دې کې څه غلط وي نو چې زما ته دغه ما زه خو ټول کم چې سلسلو والا دي هغې هم او کم چې سلسله کې نه دي بلکې هغې مشایخو ته هم کوم، هغه مشایخو ته هم کوم چې هغه د تصوف د سره نه قایل نه دي. اهل سنت کې دي خو د تصوف نه دي قایل، هغوی ته هم الله تعالی ورسوي، هغه نه دی قایل. دا خپل ځان د خپل ذهنو خو موږ خو قایل یو د تصوف قایل. د ایصال ثواب قایل دی چې د ایصال ثواب نه دی قایل، هغه د اهل سنت نه بار دی، هغه ته ایصال ثواب نه کوو. په هغې ته هم کوو چې د تصوف د وجود نه دی قایل، هغه ته هم ثواب الله دې هغوی ته ورسوي. نو خپل مور و پلار ته هم، خپل رشته دارانو ته هم، خپل ټولو مرحومینو ته هم او خپل اکابرو ته د سلسلې. خو په دې حواله زما عادت دا دی الله تعالی د دې ثواب شیخ زکریا رحمت الله علیه ته ورسوي، حضرت مولانا عزیز الرحمن رحمت الله علیه هزاروي ته ورسوي. شیخ زکریا رحمت الله علیه هغه د منځ نه وباسو. نو منګ او تاسو د ښکته متوسلین چې کوم ذاکرین یو د دې خلفاؤنا چې کله موږ سبق واخلو، د دې فضل واحد صاحب نه سبق واخلو، فقیر محمد صاحب نه سبق واخلو، دا شمس العارفین نه سبق واخلو، د سابق صاحب نه سبق واخلو، نو چې موږ داسې وایو چې الله تعالی د دې ثواب ما حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب ته او بیا خپل متعلقه پلانی حضرت ته بخلی دی. مولانا عزیز الرحمن صاحب د منځه نه وباسو، هغه به همیشه یادو. زما د دې ریفرنس یا د دې اجتماع یا د دې راغونډې زمونږ او ستاسو مقصد هغه د حضرت صاحب یاد. حضرت صاحب یاد څه؟ د حضرت صاحب خپل یاد نه وښکل، حضرت صاحب خپل یاد نه وښکل. هر وخت په ایصال تلاوت کوي، ذکر کوي، منځ کوي، هر وخت کې الله تعالی د دې ثواب زما مور پلار ته ورسوي. زما روحانی والدین هغه زما د حضرات دي، زما استادان دي، زما حضرت دی، زما شیخ دی، الله تعالی ته ورسوي. د دې ریفرنس زما د دې په ذریعه هغه د الحمدلله سم مخکې مو شو هغه د وفات په دویمه ورځ باندې موږ الحمدلله په مدرسه کې ختم قرآن وکړو، موږ چې ایصال ثواب هغه ته ورشي او بیا مو خو بېګا الله تعالی دې هغوی ته د دې ثواب ورسوي. ثواب رسی. حضرت بشار ابن غالب نجرانی رحمت الله علیه فرمایي چې ما به رابعه بصریې ته ډېرې دعاګانې کولې. رابعه بصریه یو اولیاء الله کې یو لوی هستی ده. ما به دې مرحومې ته ډېرې دعاګانې کولې. خوب مې ولیده رابعه بصریه هغه ما ته وایي چې بشاره ستا دعاګانې ما ته د تحفو په شکل کې رارسي، ستا دعاګانې ما ته د تحفو په شکل کې راځي. یو خوانچه، یو پسنوس، یو دسترخوان هغه قیمتي او هغه د ریخمو په غلاف باندې پټ کړی شوی. او بیا هغه فرمایي رابعه بصریه د چا چې دعاګانې قبول شي د چا دپاره نو هغه الله تعالی په دې شکل کې هغه نو ستا دعاګانې او ستا پیرزونه او ستا زما یاد هغه ما ته الله تعالی په قبر کې په دې شکل کې پیش کوي چې یو بهترین خوانچې په شکل کې، یو بهترین خوان په شکل کې، هغه د ریخمو په غلاف باندې مستوري، هغه ما ته وایي چې دا د فلاني هدیه ده او تا ته راغلې ده. نو خپلې هدایا موږ ته رالیږه. زمونږ ستاسو ایصال ثواب دا هدایا دي، هغه مشرانو ته رسي. د خپل هدایا به هغه موږ په ژوندونې هدایا نه دي کړي،
اوس چې په ژوندوني د والدینو کوم قصور شي نو بعد الموت بعد الوفات د هغوی ته دعاګانې کول دا د هغوی حق ادا کول دي. نو په ژوندوني خو زموږ نه کار هغه کم شوی دی، نه دی شوی. اوس کله چې د هغوی وفات شو نو چې موږ هغوی ته هدایا لیږو. الله تعالی دې مولانا فضل واحد صاحب په خپل بیان کې موږ او تاسو ته خپل مرګ هغه مخې ته کړ. حضرت صاحب رحمت الله علیه هغه به د زکریا رحمت الله علیه حواله ورکوله او دا به وی چې هغه وی چې موت کو یاد رکھنا، مرگ یاد ساتي، مرگ یاد ساتي. مرگ امام غزالی رحمت الله علیه، امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي مرگ یاد ساتل د دې معنا دا ده چې اکابر صلحا خپل محبوبان خپل متعلقین هغه یادوا کم چې وفات شوي دي دا د مرګ یادول دي. کم سے کم شل 50 شپېره په ورځ کې مرګ یادوا او مرګ یادولو دا طریقه ده. زمونږ پلانې هغه وفات شو، زمونږ پلانې مفتی صاحب هغه وفات شو، شیخ سمیع الحق هغه وفات شو، مفتی نعیمی هغه وفات شو. پلانې خو د ټولو نه عظیمه سانحه هغه ده چې حضرت صاحب لاړ د دنیا. دا داسې غم چې دا نه هېرېدونکی غم دی. لوی غم راشي وړوکی غم هېر شي هغه لوی مخې ته شي. نو دا داسې غم دی، دا داسې موږ مرګ یادو نه د ټولو نه عظیمه سانحه هغه د حضرت صاحب وفات دی هغه یادول رحمت الله علیه. بار بار په خپل مجلس کې د هغې تذکرې کول، وسره خپل اذکارو نه مخکې هم د هغوی ته ایصال ثواب کول، د اذکارو نه رستم د خپل تلاوت او د مانځه نه رستم ایصال ثواب کول. ایصال ثواب چې چاته وشي هغه خوشحاله دی. شیخ زکریا رحمت الله علیه هغه د فضائل صدقات کې دا واقعه هغه ذکر کړی ده. یو صاحب خوب ویني، خوب کې دا د مقبره مردگان ټول را پاسي او څه شی اړوي، څه شی اړوي. یو انسان پکې دی هغه ځان له مستغني بے پروا ناست دی، هغه هیڅ نه کوي. چا ورته ووایي دی وایي ما ورته ووایي دا بزرګ وایي چې ته خو دا خلک څه شی اړوي، وایي دا دوی ته څه هدایا خلک را لېږي. یو مؤمن مسلمان چې ته په مقبره کې روزي دعا وکړي الله تعالی د دې مغفرت نصیب کړي. یو ځاوته هر مؤمن دپاره دا پکار ده، مؤمنانو دپاره. نو دا هدایا هغه تحفې راغلي دي دا دوی اړي او ته ما ته ضرورت نشته. زما زوی دی هغه په ما پسې روزانه د قرآن ختم، هغه په ما پسې روزانه د قرآن ختم. هغه پلانی بازار کې دی زلوبه خرڅوي، هغه په ما پسې روزانه ختم. دی دا بزرګ وایي چې سهار شو لاړم بازار ته، د بازار کې د زلوبو په دکان باندې یو بزرګ ناست دی هغه زلوبه خرڅوي، خوله یې ډکېږي لکه چې څه وایي، خوله یې ډکېږي. ما معلومات وکړو نو وایي چې زه په خپله مور پسې ختم کړم روزانه لا. نو هغه مستغني ده، ځکه مستغني ده چې د دې لپاره د دې د ایصال ثواب سلسله هغه جاری ده روزانه د ختم قرآن په صورت کې. نور خلق هغه محتاج دی د یو د بل د دعا نه هغه هدایا او تحفې راغونډي. وایي څه موده پس مې بیا خوب ولیده، بیا مې ولیده، نو بیا دا نور خلک هم ګرځي او څیزونه اړوي او دغه انسان هم منډي وایي څیزونه اړوي. ما وایي چې ولې؟ وایي چې یاره زما هغه سلسله اوس بنده شوې ده، هغه سلسله زما بنده شوې ده، نو زه د نورو په شان ته محتاج یم منډې یم. وایي چې سهار لاړم بازار ته هغه ځای ته لاړم نو پته ولګېده چې هغه صاحب انتقال کړی دی، هغه صاحب هغه زلوبو والا دکاندار هغه وفات شوی دی، هغه د ختمونو سلسله بنده شوې ده، ځکه یې مور هغه محتاجه شوې ده. نو هدایا نورو هدایا نه موږ او تاسو خپل حضرت مستغني کو، موږ او تاسو خپل حضرت خپل والدین هغه مستغني کو. د دې ریفرنس مقصود دا دی چې موږ د هغوی لپاره ایصال ثواب وکړو. الله تعالی دې موږ او تاسو خپل مرحومین هم
بل مرحومین دا واقع هم شیخ زکریا رحمت الله علیه کړی دا وی پلانې صاحب هغه روان دی سهار مانځله دو مانځله وختي و دته عنودګي شوې ده په لار کې وده شوی دی خوب ویني مقبره چاودې ده ټول خلک را برآمد شو او په منډو شو او دوی دپاره هدایا او تحفې را روانې دي خوانچي دي یو خوانچه اخلي بل خوانچه اخلي بل یو نوجوان پکې دی خیرنې جامې ځپلې بدحاله هغه دغسې ناست دی تپوس کوي د دې صاحبانو نه دا څه دي دا خو خلک موږ ته هدایا را لیږي دغه هدایاو پسې ځو او دنه مې تپوس وکړو دې نوجوان نه نو دې نوجوان وایي چې زما څوک نشته چې ما له هدایا راولېږي زما یوه مور وه هغه زما نه وروستو هغې ځان له بل خاوند کړی دی هغه ځان له په خپل خاوند مشغوله ده زه یې هېر کړی یم خو معلومات د مور ترې نه کړي سبا دی تللی دی هغه مور سره دا بزرګ د هغه مور سره میلاو شوی دی هغه ته مور ته وایي چې داسې دې بچی و هغه وایي او زما خو د زړه ټوکړه وه دا و بیا یې ورته ویلي چې هغه داسې محتاج دی ستا ډېر شی درهمونه هغې مور ورکړه دله او هغې پسې ایصال ثواب شروع څه موده پس بیا خوب ویني چې بیا خوب ویني هغه خلک را پاسېد او هدایا خوانچې او دغه شانته تحفې او ډالۍ وصولې او دغه ځوان پکې هم راغلی ډالۍ وصولې هغه هم خوشحاله دی په ښو جامو کې دی دی چې ولید وی پلانیا تا سره دی الله تعالی ډېره لوی نیکي وکړي زما د هدایاو سلسله دی جاری کړه هغه مور اوس په ما پسې هدایا رالیږي هغه په ما پسې دعاګانې کوي هغه په ما پسې صدقې کوي نو چې صدقې نه کوو په خپلو رشتهدارانو کوي حضرت صاحب ډېره کرونده کړې ده که ما ورته یې ونه کړو بل به یې وکړي او که ما ورته یې وکړله الله تعالی به زموږ نه پسماندګان پیدا کړي هغه به په موږ پسې وکړي خو خپل هغه مرحومین چې هغه د هغوی ستا نه علاوه او زما نه علاوه بل څوک نشته هغوی دپاره هم ایصال ثواب کول هغه هم په دعاګانو کې یادول الله تعالی زما والدینو ته مغفرت نصیب کړي الله تعالی زما تعلقدار ته پلانې دوست پلانې استاد پلانې شاګرد پلانې ملګری الله تعالی هغه باندې رحم وکړي د هغه دپاره ایصال ثواب کوو نو بهرحال د دې مجلس زموږ مقصود هغه حضرت صاحب ته هغه ایصال ثواب کوي دا تذکره د ښه په دې ملائک آمین وایي چې موږ ښه تذکره کوو د هغې هغې ملائک آمین وایي الله تعالی هغه خو د جنت یو جنتي دی د جنت مېلمه شو د الله تعالی وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من هغې دپاره بشارت دی ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا جنت فردوس ته هغه دی قبر د هغه روضة من رياض الجنه دا د جنت د باغونو نه باغ دی او موږ مزید وکړو الله تعالی به موږ له ورسره درجات راکړي د هغه په زمره کې دغه شو بهرحال دا مال خبرې کول هغه مناسب هم نه او خبرو باندې پوهېږم هم نه خو به هر حال دې مدرسې دي منتظمینو زمونږ نور رحمان دي او ناصر دي او د نورو استادانو الله تعالی دې ژوند کې برکت وکړي او سره د طلباو د دوی شوق و چې موږ د حضرت سے په یاد کې پروګرام کوو الله تعالی دې ستاسو له اجر درکړي چې تاسو دوی سره د دې په پروګرام کې شریک کړئ خو ما وایي چې د دې پروګرام لبې لبام او د دې پروګرام آغاز او بنیاد دا د دې خبرې دی چې موږ د ختمونو سلسله هغه په حضرت سے پس شروع کو د ذکر سلسله هغه سوزکو د دې حواله باندې منګه مدرسې والو دا فیصله کړې ده چې موږ به یو مجلس هغه د ذکر خصوصي په دې حواله باندې هغه مقررو مخکې نه فیصله وا هغه مونږه شي او دا به حضرت صاحب د ایصال ثواب د پاره ماهانه یو ذکر به هغه اجتماعي او څنګه چې د سلسله دا هغه هدایات دي او خونه ده په هغه مطابق یو ذکر مجلس هغه مونږه سابق صاحب مولانا عبدالحلیم صاحب داغه په اجازت او داغه په منظورای داغه په خونه او داغه په نگرانی کې به هغه د هرې میاشتې یا اول شروع ورځ یا آخر میاشت یا اول کې یا آخر کې د شروع پر ورځ به ان شاء الله یا میاشتې اول شروع شي اولي ورځو کې
یا د میاشتې په آخر ورځو کې، خو په میاشت کې به دا سلسله مونږه په مدرسه کې د طلباو او د مدرسینو کې اکثر هغه د حضرت سے متوسلین دي، هغه دا به مونږ دا ذکر کوو. مونږه به دا یو ایصال ثواب دا سلسله هغه جاری کوو او ټولو ته مدارس والا حضرات راغلي دي، ملګري راغلي دي، او کوم چې مونږه کته ادنا متوسلین یو د دې معزونانو نه او د دې خلفاو نه مونږ او تاسو سبق اخیستی، خپل ذکر په پابندۍ سره جاری ساتو. په ذکر کې څنګه چې حضرت صاحب هغه یا مونږ او تاسو په ایصال ثواب کې زکریا رحمت الله علیه نه پریدو، نو مونږ او تاسو په ایصال ثواب کې په خصوصي نوم سره حضرت مولانا عزیز الرحمن رحمت الله علیه هغه نه هیرو. بس هم دا مقصد دی د دې پروګرام. واقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات.